په اسلامي ممالکو کې د ټول نه اهم ملک چې د لا اله الا الله په نظریه باندې آزاد شوی دی په دغه ملک پاکستان کې نن د ټرانسجنډر دا کم بل چې دی دا پاس شو तो हम इसको भी कमेटी को भेज सकते थे, मगर सेंस ऑफ द हाउस लिया जाता है. अगर मेजॉरिटी का ये सेंस हो कि नहीं इसको हमने पास करना है तो फिर हम इसको पास करते हैं. अगर मेजॉरिटी का सेंस हो और गवर्नमेंट भी एग्री करे कि इसको कमेटी में भेज दें तो तब कमेटी में भेजें. यहाँ सेंस आपने देख लिया कि 3 वर्सेस द इंटायर हाउस था, तो इसलिए मजबूरी. नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस. It has been moved that the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Person Protection Rights Bill 2018 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. ډیر خلک به په دې باندې پوه شوي چې دې څه مطلب دی، خو بعض ډیر خلک به داسې چې هغه به په دې باندې نه پوه شوي چې دې مطلب څه دی. نو دې لپاره دا یو مختصر پیغام تاسو ریکارډ کوم. تاسو د ټولو دا فریضه جوړیږي چې دا ویډیو مخې ته شیر کړئ او دا پیغام مخې ته نورو خلکو ته ورسوي چې د دې بل مطلب څه دی. دوه قسمه خلک دی، یو ته ویل شي خواجه سره، مونږ چې وته اجراګان وایو، یو دی ټرانسجنډر. په دې دواړو کې فرق دی. خواجه سره هغه مخلوق دی چې دا غوي الله جل جلاله پیدایشي تور باندې الله جل جلاله دا غو جنس مبهم پاتې کړی دی، پای کې ابهام دی. او ټرانسجنډر دا یو داسې خلک دي چې هغه پاغوي کې یو جنس طرف ته ترجیح وي، هغه نارینه یا زنانه، خو دغه نارینه په زور باندې ځان د ښځو سره مشابه کوي، د هغوی کپړه، پیزار، لباس د هغوی سره ځان مشابه کوي. دې ته ټرانسجنډر وایي. د خواجه سره پیدایش چې دی نو دا په دې دنیا کې تقریبا 2% دی، یعنی د هغې نه هم کم دی، 1.7% دی. خو دا ټرانسجنډر یو داسې مخلوق دی چې دا په زور باندې ځان د زنانو سره مشابه کوي. د دغه شان خلکو په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاری شریف کې حدیث دی، عبدالله بن عباس روایت کوي چې لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم زموږ استاد خوږ آخري پیغمبر مبارک فرمایي چې لعنت دی وي په هغه چا باندې چې هغه سړو باندې چې هغه وی سړی خو د ښځو سره مشابهت پیدا کوي، په زور باندې د ځان ښځې جوړي. او لعنت دی وي په هغه ښځو باندې چې هغه په زور باندې ځان د سړو سره مشابه کوي. نو زمونږ استاد پیغمبر، زمونږ استاد دین محمدي دغه خلکو باندې لعنت ویلې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه خلکو باندې لعنت ویلې دی، دای لعنتیان ګرځولې دي. او په اسمبلی کې زما اوستا مشران، زما اوستا په وټونو باندې تلی خلک په دغه اسمبلی کې ناست یو، نن دغه بیل د دغه لعنتیانو چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم لعنتیان مقرر کړی دي، د دغه لعنتیانو په سپورټ کې بیل پاس کړي چې دغه ټرانسجنډر مخلوق چې کوم دی نو کدی ځان ته نارینه وای یا ځان ته زنانه وای، نو دوی به په حکومت پاکستان کې زنانه حسابول شي. د زنانو چې څه قسمه تجارتونه دي، کاروبارونه دي، د هغوی د سکول مسلې دي، یا د هغوی چې کوم دی نو د هسپتالونو مسلې دي، یا داسې چې هغه د زنانو دپاره خاص ځایونه دي، نو دغه نارینه قسمه مخلوق چې ځان په زور باندې به زنانه ثابتوي، په نادره کې به دوی ځان رجسټر کړي، حکومت به د دوی دپاره داسې حقوق ورکوي، دوی د حکومت په کاته کې چې کوم دی نو دوی به څه زنانه شمارلی شي، او دوی به یې سړي او د ښځو سره به دوی یو شان اختلاط کوي. دا بیل چې کوم دی نو نن په دې اسلامي ملک کې چې د لا اله الا الله په نوم باندې آزاد شوی دی، نن دا بیل په دې ملک کې پاس شو. نو زمونږ استاسو دا حق او فریضه جوړیږي. مسلم شریف کتاب الایمان کې حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، چې په تاسو کې څوک یو غیر شرعي کار وویني، یو ناروا کار وویني، یو داسې کار وویني چې هغه د شریعت خلاف وي، نو چې د څومره طاقت د لاس کېږي په لاس باندې د هغه کار منع کړي. فإن لم يستطع فبلسانه، که د ژبې د لاس طاقت نه نو په ژبه باندې د هغه کار منع کړي. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، او که دغه استطاعت او دغه طاقت د نه چې په ژبه باندې څه نشي ویلی، په زړه کې د هغه کار بد وګڼي چې داسې نه چې دی په خپله باندې د کار ته مایل شي، دا د ایمان کمزوري درجه ده. نو دغه د ایمان دغه 3 درجو کې چې کم از کم موږ او تاسو راشو، هغه خلکو چې د هغوی سره اختیار نو دا پیغام هغو ته دی چې هغه د په لاس باندې د دې منع وکړي. هغه خلک چې هغوی د لاس طاقت نه لري
او د ژبې طاقت ورسره شته نو په ژبه باندې د هغوی ګویا شي په سوشل میډیا باندې په عام میډیا باندې دوی دا خبر خور کړي او دا د نشر کړي او د دې وضاحت دی وکړي د دې تشهیر دی وکړي چې دا ناروا کار دی دا معاشره خرابوي دا زمونږ د بچو د پاره چې کوم معاشره ده هغه خرابوي نو لہذا په لاسونو باندې د منع کړي په ژبه د منع کړي په زړه کې د بد وګڼي دام د ایمان په کومه درجه کې کمزور ایمان دی خو چې په زړه کې د بد وګڼي نو موږ تاسو باندې لازم دي چې خامخا دا خبره چې دنو مخې تشهیر کو چې الله او د الله رسول زموږ او تاسو راځي چې خپل غاړه آزاد کو د الله سیلابونه او زلزلې د دین یو لوی عذاب طرف ته نن په دغه بیل سره چې کوم دینو موږ د خدای دغه عذاب ته دعوت ورکو د لوط علیه السلام د قوم د واقعي د عذاب نه چې څوک خبرې چې کوم قران کې ذکر ده هغه خلکو به فکر کو دغه هم جنس پرستی چې کوم ده نو دغه بیماری په هغو کې وه او دا کم د ترانسجنډر دا کم بیماری چې ده نو ټول خلک ټول معالجین او طبيبان چې کوم دي نو ډاکټران دا په دې خبرې باندې گواه دي چې دغه خلکو علاج کېدی شي او دا د دنه یو نارمل انسان جوړېدی شي خو دې په زور باندې ځان د خزو مشابه کوي ابو هريره فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه خلکو باندې لعنت دی چې هغه د یی نارینه او د زنانو لباس چي یا زنانه او د نارینو لباس چي دا په ابو داود شریف کې دا حدیث موجود دی نو دغه حدیث په بنیاد باندې دغه شریعت په بنیاد باندې د دین اسلام په بنیاد باندې دغه د پاکستان دغه مسلمانانو دغه حکمرانانو چې دوی بزان ته مسلمان وي او په دې عالمی چې کوم اسلامي ممالک دي په دې کې د ملک پاکستان د ټول نه اهم دا اسلامي ملک یادېږي په دې ملک داسې بل چې د موږ مسلمانان نشو برداشت کولای د دې موږ مذمت کوو او بل اتفاق چې په 2018 کې دغه بل ابتدا شو او دا پیښ شو او نن چې کوم دینو هغه بل په دغه حکومت پاکستان کې پاس شو نو موږ مسلمانان د زړه د اخلاص ټول په اتفاق باندې هر مکتب فکر والے چې هر څوک نو موږ په اتفاق باندې د دې مذمت کوو چې دا بل دی واپس کړی شي د دې لپاره به احتجاج کوو او د دې مطابق چې دا زمونږ او تاسو معاشره ده زمونږ او تاسو مسلمانانو دا فرض جوړیږي چې په هر طریقه باندې موږ خپل د معاشره د غرنګي د هم جنس پرستینا او د غیر شرعي کارونه دا مونږ تاسو منکو ځکه داخله چې کم دی اسمبلی ته تللی دی نو دا هم زما او ستا په قوت باندې تللی دی زما او ستا په وټونو باندې تللی دی او نن په دغه اسمبلی کې د دې لپاره چې یاره د غریب आवाज اوچت کی د غریب لپاره دی یو داس یو دغه جوړ کی چې یاره غریب د سمره ترقی دی وکړي شي هغه ته چې کم دی خوشحالي میلاو شي امن دی وته میلاو شي داغي په الټه باندې دغه خلک زما او ستا شریعت ته نقصان رسوي دي خلکو نه د اسلام توقعات چې دینو دا پزول دي دی خلکو نه د ریاست مدینه او یا چې کم دینو تعلق د اسلام متعلق چیرې دا زموږ لپاره د اسلام سکارو کې دا فضل دي لہذا ټول مسلمانانو ته دا پیغام دی چې متحد شي متفق شي او دوی چې کم دینو مخې ته خواجه سره مخې ته کړی دي خدایي په اړ کې او داغي په پسې پرده باندې دوی د جنس پرستی او تشهیر کوي او د مغرب ممالکو په اشارو باندې دا جنس پرستی چې کم دنو دا په پاکستان کې عام کوي خواجه سره یو داسې قوم دی چې دا خدای پاک دې پیدا کړي په دوی کې د دوی خپل څه نقصان نشته لري او دا د معاشري ډېر ښه خلک دی دا د معاشري عزتدار خلک دی دوی ته به عزت میلاويږي داسې نه چې خواجه سره داسې خلک دی چې په کم ځای کې نه ته به چې کم دنو دا غوي بي عزتي کې او هغه ته چې کم دنو احترام من لري او دا غوي حقوق بنور کې یا به دا غوي حقوق په مالی کې داسې خبره نه ده خدا ترانسجنډر دا یو جدا اصطلاح ده او خواجه سره چې دا جدا اصطلاح ده دا دواړه یو نه دي نو په دغه معاملې کې چې کوم دینو دا بیل نن پاس شوی دی نو زموږ استاد ټول دا پریزه ده چې موږ د دې خلاف وکړو موږ په دې باندې احتجاج وکړو الله جل جلاله موږ ټول مسلمانانو ته هدایت ورکړي او الله جل جلاله موږ تاسو په دین اسلام باندې عمل کولو توفیق راکړي